بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. لكن للاستدراك بعد النفي فيكون موجبه إثبات ما بعده، فأما النفي ما قبله فثابت بدليله، والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام، فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده. وليس يبدأ انزم حرف دے دا معانی والحروفنا شدا لكن دیکھا وہ فا او بل ثم او بل سلو حروف دیر شو. مصنف دلتا اول اشارہ کی فرق تب ما بین دا بل او دا لكن کی. انہوں نے سبق تقریباً دا خلاصہ دا ٹول فصل کا آسان سبق دے. دا ثم دا بل او دا لكن مینس کی څه فرق دے غیت اشارہ کی. دویم عطب با لكن سر کل صحیح کی گی بے داغی بیان کی. بے دریم نمبر پہ تش تفریحات دی ترخیری فصل بورے ہوئے شریفی ادری باس شکا فرق عطب لكن سر کل صحیح کی گی اور بے بھی تفریحات. ویاد ساتے دلتا حروف عاطفوں کی لكن دے خا لكن نہ دے ذکر لكن حروف عاطفوں نہ دے و لكن نہ دے حروف مشبہ بالفعل نہ دے. خودی دوڑا قسم التا ذکر کی یعنی لكن لفظ امرا وڑے کہ لكن نے دوڑا قسم کی بیان کی. خودی بے گئی کنا مزہ کہ دوڑا معنی یو جوڑی گی او دویم دا چھے لكن نے چی کنا مشبہ بالفعل اغم کلا کلا مخفف رازی لكن ابید نحوی خبر دا چھے عمل پادی کی کہ عمل ختمی کی دا بید آگئی خبری دی. برحال نول با سوری لكن او پا بلکہ دو فرق دیکھا دعا یو فرق دا دی مولی سے چھے لیکن فصد نفی نبرازی لیکن اس دیر لازم ہے دا بفصد نفی نہیں او بل چھے دے دا کل فصد اثبات نرازی او کل فصد نفی نرازی او دا پرون تیر شویو. جانی زیدن بل عمرن امبیلے چھے فصد اثبات نرالے. جانی زیدن لا بل عمرن نفی نپس امرالے. ہر چھ لیکن دیا بس صرف و صرف دا نفی نفس رازی. ما جاءنی زیدن لیکن امرن خیرم دیکھنا یو فرق. دویم دا مودی سے پا بل کی لیکن اثبات و نفی چی پا بل کی کل خود دو اثبات ہے کل یو نفی بلکہ یو اثبات یو نفی بل کی یو اثبات بھی بل نفی او دا اثبات و نفی معنی دوارو معنی بل دلالت کی دوارو. جانی زیدن بل عمرن زید راغلے دے بلکہ زید نری عمر راغلے دے. اس معطوف علیہ پا نفی بانی او دا معطوف با اثبات مانی چاہ دلالتو کو بل لگو. جانی زیدن زید راغلے ہو بل عمرن مانا دارا چی زید نو راغلے بلکہ عمر راغلے ہو. نو بل دا کارو کرلو چی معطوف علیہ کی نفی پا نفی ہم دلالتو کو پا معطوف کی پا اثبات مانی وانا رسید لے پاتشتر. لیکن اگر صرف پہ اثبات دلالت کی صرف پہ اثبات مانی چھ معطوف تا مثبت کی پاتش المعطوف علیہ کے نفی اگر پر اخبر نفی بھی کنا ما جاءنی زیدن ما راغلی دے بھی کنا پوینا شیف خبر مانی. سو قسم فرق شو دوارو ترمین زد دعا کم کم بے ووری بل پست اثبات نمرات لیشی پست نفی نمرات لیشی او لیکن چرے دا صرف و صرف پست نفی نرازی. یو دویم نمبر خودی سر یو خبر بلا مرگری کئی امانگ چیو لیکن پس دا نفی نرازی دا نفی ورلا شرط دا آلا دا چی آتب دا مفرد بمفرد مانی بیخوا کچھر آتب دا جملی بجملی بے لیکن پس دا جملہ کی پس دا اثبات نہم رات للیشی. لیکن مثال جاءنی زیدن لیکن عمرن لم یأتی جاءنی زیدن لیکن عمرن لم یأتی دلتا ہوئی لیکن عمرن نفی کی نشتا دے اولا مثبت دے جاءنی زیدن لیکن عمرن لم یأتی رستو تینا پینا غری وانا رسید علی پی
نو عاشب قاری سے عطب د مفرد په مفرد چی نو به الا پس د نفی ناراضی دا یو فرق. دویم فرق داو چې په نفی معنی او په اثبات معنی بل د خپل دلالت کوي دواړو معنی، او په لاکن کې په اثبات معنی لاکن دلالت کوي معطوف کی، او معطوف علیه کې په نفی معنی نفی دلالت کوي ونرسم نسب لیکن په دلالت نه کوي. او ته وګورئ لکشان دا یو باسوخه لیکن للاستدراک، لیکن بالتخفیف عاطفه ده او بالتشدید مشبہ بالفعل کہ ہر یوی دی استدراک د پر راضی بعد النفی، نفی نه بس به استدراک کوي خا مخکې به نفی ګوره بعد النفی ویل کنه، بلکې فرق بل سے فرق را دی، یو فرق ته اشاره شو لکه عائشہ کی لکلی موشی وللہ در المصنف حيث أشار بهذا الكلام إلى أمرين أحدهما محل الاستعمال وثانيهما بيان موجبه. محل استعمال کی دا فرق او بیان موجب رسل روان دي، فيكون موجبه بلکہ بیان موجب کم دیتا اشارہ کئی دی کلام کی ورطا اشارہ کئی. فيكون موجبه نوی با موجب دا لیکن حکم دا لیکن موجب مانا حکم دا لیکن بسوی اثبات ما بعد و ما بعد بثابت اید زاننا بس صرف دا کار کئی گورا دا دویم فرق شو کہ خیلی بھی صرف اور صرف دا بعد اثبات کی بس. فاما نفی ما قبل ورشد ما قبل نفی دا فثابت بدلیل یا خود اخپلا اخپل دلیل مانے ثابت دا نفی پر آگا ڈارک نبوی شلی بھی او بلکہ سکارو ال دا نفی او اثبات دوارو مانی بل اخپل دلالت کو دوارو فرقون تا اشارہ شوکا نبنی روی. والعطف بهذه الكلمة انما يتحقق عند اتساق الكلام. وس دا عطب دا پارا دویم باس منگل عطب بدی کل سیکی دام ویلے وکان دسی متویریو عطب شرائط سے دی عطب بکل سیکی گیر بس دغه بیانو بے نور تش تفریعات دی وقت ورته کې دی. عطب بل سیکی گیر پلاکن معنی چکل بکلام کی اتساق ہوئی سوی اتساق انتظام طویلی کی لی جمع وی جمع یعنی عطب صحیح کی گی. عطب بلاکن بانی ملی سے ال صحیح وی چکل پا کلام کی سوی اتساق وی سمانا دا معطوب معطوب علیہ سر مربط وی کا معطوب ربط دا معطوب علیہ سر وی ال بصحیح کی گی دا میز دکڑا اس ربط بکل دا معطوب علیہ سر راضی بلاکن نکی دا سی وی منگا ویل لیکن معنی بات بلا سے کی گی چھ کلام کی اتساق ہوئی. اس اتساق پا کلام کی کل راضی اگر پر دو صورت دی دو شرائط چرائشی نو بس کلام کی اتساق راضی چھ اتساق را لے عطب پا لیکن معنی صحیح شی اور اس ما خبر پوئے نشوی نور تش تفریعات دی خط سمویل پا لیکن معنی با لیکن معنی با عطب علا سے کی گی چھ کلام کی اتساق ہوئی ارتباط ہوئی پا کلام کی معطوب علیہ السلام مربط ہوئی صحیح شو. اس پا کلام کی اتساق کل راضی ربط کل جوڑے گی اگر با رسول شرائط دی دعا وینا شو ہونے سے کم کم دی یو شرط دا دے یو شرط خجی چی کلام با ربط بسیوی عطب بسیوی دا دے طول خلاصہ دخل عطب بسیوی سمانا یعنی کلام بر دا اول دویم کلام بر اول کلام سر پیوست ذکر کی چھ پیوست ذکر شو عطب بسی کی اول کلام کے اتساق پکار دے اتساق دا پر رسول شرائط دی دعا اول شر سر عطب بسی وی عطب بکر سے کی گی چھ دا دویم کلام دا اول کلام سر متصل وی بس خبر خط یو شرط آشو. دویم کلام مانا معطوب با دا معطوب علیہ سر متصل وی وہ برسے دے دویم پدی لیکن نکی اثبات ہم بھی نفی ہم بھی نو محل دا اثبات و محل دا نفی با یونوی جدا جدا ہوئی دو شرائط شو چی دا دو شرائط موجود شو نو کلام کی با اتساق راشی چی اتساق را لیا تا با پلاکن مانی سی شی بے یو پی رایو مس بے نور تش تفریعات دکھا ولی سے منگو العاتب پلاکن مانی علا سی کی گی چی کلام کی چوی اتساق اتساق مانا انتظام جمع او اتساق و انتظام یعنی ربط دا دویم کلام دا اول سرا دا با اتساق با کل با کلام کی رازی دیر بارا دو شرائط یو شرط دا چی عطب صحیح بھی عطب با کل صحیح کی گی چی دویم کلام دا اول کلام سرا متصل بھی
دویم محل د اول کلام چې هلته نفي وي او محل د دویم کلام چې هلته څه وي اثبات وي داسې که نه دا به یو نه دا به جدا جدا وي اله به عطف صحیح وي او پرې رسېدی اوس راځي تفریعاتو ته والعطف بهذه الكلمه عطف بدغه کلمه باندې یعنی لكن باندې انما يتحقق عند اتساق الكلام دا کله متحقق کیږي کله ثابت دیږي کله چې په کلام کې اتساق راشي فإن كان الكلام متسقا كشر الكلام متسق مربط ما قبل سرا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده تعلق بد نفي تعلق بد نفي بالإثبات الذي داغ إثبات سرا دا وسلسل كده دا ولنه قسم ولا بیانی ما ولنه شرط ولا بیانی اتساق بر دو شرایط وکنه نسوي شو فإن كان الكلام كشريع كلام متسق څه مطلب يتعلق نفي دا کما نفي شي دا اول وخت کې په اول ځکه نفي کنه دا به متعلق بالاثبات الذي بعده دا به مرب تعلق بردي وي دا اثبات سره چې کوم دینه فصل غلي تعلق به ورسې متصل به دواړه ذکر وي نه پیږي ما څه په لندو باندې ویل چاته بسې وي اتب کله سې کیږي چې دواړه یو ځای ذکر شي او د دې تعبیر څنګه وکړلو چې دا کما نفي په اول کلام کې د دې تعلق به د دویم کلام سره څه مطلب دواړه په وسط ذکر شي متصل والا فهو مستأنف کدا سې نشي یو مستأنف دی دا به بدا دویم کلام د اول سره په وسط ذکر نشي به دا دویم کلام ما قبل سره مربط نه دا به ځان له کلام حسابيږي مثالون کې به پوه شي او دویم نو ول څه ویلو چې نفي او اثبات به څه وي یو محل کې نه تاسو ویلو راځي ولا مثال ما ذکره محمد فی الجامع دی مثال هغه کوم چې ذکر کړی امام محمد په جامع کبیر کې اذا قال لفلان علی 1000 قرض فقال فلان لا ولكنه غصب وليس یو سره وای د پلاني په ما باندې 100 روپۍ دی قرض داسي وای زه ما دي یاسین په ما باندې 100 روپۍ دی قرض یاسین وای لا ولكنه غصب لا لا ویلا نفدا ولكنه صدارک پر سبه وست ویلا ولكن په وست ویلو کا ولكنه لیکن د غزر روپۍ چې دی غصب انده څه دي د غلا دي تا پټی کړی دي دلته وګورئ دواړه شرایط موجود شو یو لا ولا دا کلام به کله صحیح کیږي مولوی صاحب لکه توجه ته وکي به مخه یاسین ما ویل چې یاسین به ما باندې 100 روپۍ دي زر دا څه وی لا ولکن او د قرض د وجه نه دي دا څه وی لا ولكنه غصب دا سنه د چې د قرض د وجه نه دي بلکې غصب به وجه معنی دي دلته به 100 روپۍ په ما باندې لازمي شي ښا څه لازمي شي زر خدا به ال چې لا ولكنه د یاسین په خپل کلام کې لا او لكن په وسط ویلي څه ویلي لا ډایرکټ په ولكن ویلي دغه اول شرط موجود شي عطف د بار موږ اول شرط اول شرط او عطف به صحیح وي عطف کله صحیح کیږي چې په وسط ذکر کې اول صحیح شو دویم دا چې دلته محل د نفي او د اثبات بیل دی نام صحیح ده دویم شرط موجود شو ولی بیل دی ما ویل چې 0 روپۍ ربانی دي د قرض د وجنه دا وینا د قرض نفي کو څوک نفي کو قرض لیکن غصب د وجنه دي اثبات دي چا وګړو غصب محل د نفي قرض او محل د اثبات غصب دوړو محل بدل شو فاتح شو خبره د 0 روپو او کو دوړو اتفاق دي ما ویل عزت ربانی دم عزت دي یا ضرب لازمي شي وینا شو لري دلته دوړو شرایط موجود شو ها لكنه غصب دا مستانف کلام نه دی نوې کلام نه دی مخکې سره مربط کلام دی وګورئ مثال ما ذکره محمد اغه چې کوم ذکر کړی امام محمد په جامع کبیر کې اذا قال کله چې یو سړی یو مقر لفلان علی 1000 فلانی په ما 100 روپۍ دی قرض فقال فلان فلان ویلا ليس لي عليك 1000 ظلم درمانی نه دی لاجل القرض د قرض وجنا ولكن ودارک سی وی لیکن غصب د وجنه دي لازم المال مال بلازميږي ولی لازميږي مال وذکر لان الكلام ذکر کلام د دي مقر شره ذکر کلام چې د دي مقر له خشات چې اقرار کړو د یاسین دا متسق دی خپل منځ کې اتساق شته کنه لا ولکن به واسطه ویل دي فظهر فتول کېدل چې ان نفي چې واکانه فی السبب دا نفي د چا وکړه د سبب وکړه د قرض په وجه نه دی لکه نفي د قرض وکړه لکه چا سبب
دون نفس المال نفس مال نفع نه کړي دواړو متفق دي کی. وكذلك لو قال لفلان علي 1000 من ثمن هذه الجارية فقال فلان لا الجارية جاريتك ولكن لي عليك 1000 يلزمه المال. مولوی ما ویل دي یاسین ما باندې 1000 روپۍ دي دغه جاری په وجه دا می ته اخیستی دا و چې نه جاریه هم ستا ده ډایرکټ بسی وای لا ولكن لي عليك 1000 لیکن زما پتا باندې 1000 روپۍ دي. دلته محل د اثبات او دلته کلام کې اتساق هم دی. لا دا څنګه د چې دا څوي دا وینځم ستا ده لل جاریتو نه جاریه خو چې دا جاریتو کم ستا ده ډایرکټ بسی وای ولكن لي عليك متصلی ویل کو نه ویلو اول شرط هم د اتساق موجود شو او دیو موجود شو محل د نفي او د اثبات سره بیل بیل دی نه پوهیږي مولوی صاحب هغه چې جاریه د وجه نه دي سبب کې سبب جاریه وای زر دا وی سبب جاریه نه ده وینه سبب بل شی دی هغه څه خدغه نه دی د اثبات دیو شی دی نه اثبات په یو محل کې دی او نفي بل محل کې را پاتې شولو 1000 روپۍ ای کې دوه اتفاق دي چې هغه دي نه پیږي. وكذلك لو قال لفلان علي 1000 يعني بما من 1000 روپۍ دي من ثمن هذا الجاري جاريتي دغه جاری د بیسونه اشاره وتوږي. فقال فلان فلان وی چا د پاره چې اقرار کړي مقر له کا لا دا سنه دا الجاریه جاریه کا جاریه ام استادا ولكن لي عليك 1000 لیکن زما پتا باندې 1000 روپۍ دي يلزمه المال المال لازميږي. فظهر فتولګي د ظاهر شول جن النفيا كان في السبب دلته مولي چې نفي بچا کې د سبب کې یعنی جاریه سبب نه دی لا في اصل المال اصل المال کې نفي نه راغلي هغه کې دوه اتفاق دي. ولو كان في يده عبد فقال هذا لفلان فقال فلان ما كان لي قط ولكنه لفلان آخر فإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني لأن نفي وليس الأكبر يقول ما سره غلام بلاش کړه سره زما دا غلام چې دی دې مولوی صاحب ما د سیول زه مقر شوم کنه دا ډاری کوی چې نه یار دا غلام زمانه دی زمانه دی نه پیوږي لیکن نو دا مولوی صاحب یاد کې ساس سنم دی تسبیح الله مولوی صاحب یاد کې نه ده دی وینه شلې بي اول زه مقر ما به دا مقر شو ما والله غلام چې ما سره کم دې ما بلاس کې دا دې مولوی صاحب دا وی چې نه زمانه دی د زمانه دی لیکن د تسبیح الله مولوی صاحب دی وای شلې نو کچری دی مولوی صاحب دا کلام ویل چې زمانه دی دی پسې لکنه متصل ویل متصل لکنه ویلو نو ته اتساق براشي چې متصلی ویلو دواړه شرایط موجود شي د اتساق لپاره نو بده کې چې دواړه شرایط موجود شو دا غلام بل دغه تسبیح الله مولوی صاحب شي دویم مقر له بشي کا ما اقرار د دې مولوی صاحب لپاره کړ سنم دی محمد مولوی صاحب لپاره می اقرار کړو او د تسبیح الله لپاره وکړو نو کوم چې دویم مقرر دی د قرآن په داغه شي عدل ته مولوی صاحب اتساق شته ولی یو خو متصل ویلې دی منګه دا خبره بده کوي ولی چې متصل یو وي متصل هم ویلو او دویم نمبر مولوی صاحب محل د نفي او د اثبات بیل بیل دی ځان نه نفي کول چې زمانه دی اثبات تسبیح الله مولوی صاحب ورکو داغه دی نو محل د نفي او د اثبات بیل بیل شو کنه لہذا دا بس شي هم دا دوه شرایط مولوی پیږي به معنی او کلام مولوی صاحب متصل نه ویل دسی ویل ما ویل غلام چې ما سره دی دا دی محمد مولوی صاحب دی محمد مولوی صاحب وی لازمان دی ته وخت پس وی لیکن د تسبیح الله مولوی صاحب دی متصل ورسره لیکن ونه وی په خپل کلام کې لیکن متصل ونه وی به غلام دی چمنی امزما وی مقر اول مقر شو یعنی غلام ما ته واپس پاتې شي ځکه د تم اثبات کړو او د ځان نه نفي کو چې نفي کو به رستو به هغه د بار ثابتې هغه کلام مستانب دی توجه جی هغه ته اوسه ثابتېږي ولی هغه ځان لیکن چې فاصله سره ویلو کنه منفصل چې ویلو نه کلام مستانب شو نه کلام شو نو ګوي چې هغه پر ځما په غلام باندې گواہی ورکوي په یو گواہی باندې کار نه کوي وای گواہی ورکوي چې دا غلام داغه دی علم نه دی نو په یو کس په گواہی باندې کار پوه شي به وګوره بس نه سبب وکړه فجي تشو ولو كان في يدي كچريو بلاز سلي کې عبد غلام فقال سلي ويل مثال ما ويل هذا دي ذريد ويل کا
هذا دا غلام چې لفلان د فلانی دی د محمد مولوی سے بیات کما فقال فلان دا فلانی وی یعنی د محمد مولوی سے کښ دا مقر له اول له ما كان لي قد دا زما سره کلوم دا زما نه دی ولكن لفلان اخر مگر دا فلانی اخر د تسبیح الله مولوی سے بیات کی نو فإن وصل الكلام کشر دا کلامی به وست ویلو نو كان العبد للمقر له الثاني دعبد بدشای للمقر له الثاني کم چې مقر له دی مقر له به کلام په داخل دی چې تسبیح الله مولوی سے غلام راغشي ولئن النفي يتعلق بالاثبات دلته نفي متعلق د اثبات سره شول یعنی دواړه به وست ویل شول او محل سره جدا جدا دی لہذا اتساق را لې اتب صحیح شي اتب شي کلام به مستأنب نه بني وانفصل کچر جدائی کلام ویلو کان العبد للمقر الاولی مقر دے کوس مقر نہ دے مقر وس برا غلام دے چای مقر اول زما بپات شي بس چا قائل اول لاندې لیکلی فيكون قول المقر له او بيد د مقر له چې د محمد مولوی سی د قول به سی حساب کتابي وي فيكون نوبا قول د مقر له اول چې کوم اول مقر له د چار بار اقرار شوی محمد وکنا دا قول چې رد للاقرار دا بر اقرار رد شي چې نظمانه دي ما ول د دې د زمانه دي اب رستوي چې د سب الله مولوی سی د لہذا دا گواہی ورکي او گواہی باندې کار نه کیږي دا کلام مستانب دي یو کس به گواہی کار نه کیږي دا برد اقرار شي ولو ان امه تزوجت نفسها بغير اذن مولاها ب100 درهم فقال المولى لا اجيز العقد ب100 درهم ولكن اجيزه ب150 وليس لغورغوري تاسو بدر چې وینځه او غلام د مولا د اجازه نه غیر نکاح نشي کولای دا څه ده طلاق ورکول شي خو نکاح نشي کولای یو وینځه د مولا د اجازه نه غیر په 100 روپۍ باندې 100 درهم نکاح کړی دا ورسېدی مولا څه وی به لا اجيز العقد ب100 درهم زب 100 درهم باندې د عقد نکاح جائز نه منم دسی وی متصل وسوي ولكن اجيز ب150 لیکن منع میں پسو بانی 150 مانی توجہ جی متصلی ہوئی نو اتساق د پاره یو شرط د کلام کې شته بنشته چې نشته کلام بلغ وي نه بیګي به کلام مڅ شي کلام بلغ ونی د سی وای ابن نکاح به ختم شي بس نکاح مکمل عقد نکاح وینځ کړو مولا ولا رد کو چر دی رد کیږي بس صحیح ده تو چل کے اثبات مو کو کنا په 150 روپے مانی وای نه دې کړي ولی نه دې کړي تعاتب ټیک نه دی مولوی صاحب دلته اتساق نشته ولی نشته متصل خو ویل کنا صحیح ده متصل خو ویل اتصال شته خو محل د اثبات او د نفی یو نه دی بیل بیل نه دی محل د اثبات او د نفی یو دی دلته وای نه شری به من ویلی اتساق به کله راځي چې څو شرایط موجود شي دوا اته بم ټیک وی هغه سره سره څه بم وی اته بټیک دا اتصاب موږ د اتب د پاره وی ګوره خبر اب دې کې شروع چې اتب بلکین کله صحیح کله چې اتساق وي رسیو کنه ابه موږ اتساق د رسول شرایط دي دوا اما ایدا سه خلاصه د اتب ویلې وکني د سیول بکا دي اتساق دو شرایط دی یو دا چې دا دویم کلام د اول سره متصل وي بس یو دا دی دلته متصل دی دا موجود شو نه بیګي دویم څو چې محل د نفي او د اثبات به جدا جدا یو دلته یو دی ولی مق عقد نکاح دا یو بروي نیمه لا اجیزو دوباره څه وي اجیزو باقی بات شله پیسې او مہر خو په نکاح کې ذکر کېو کو نه نکاح کې اصل نکاح د رمه خو زیاتی شه دی اصل په نکاح کې صحیح نکاح عقد نکاح کا باقی بات شو مہر زیاتی شي نه رسې به خبره مانی نو کا ذکر شو کني نکاح کیږي لہذا محل د نفي او د اثبات یو شو اتساق او د عتب د پاره چې کوم دوه شرایط یو موجود شلو چې متصل والو خو دویم محل د اثبات او د نفي جدا جدا والے موجود نشو پوه شلې بي او دې کې با دویم کلام مستأنف حسابيږي کا زی اجازه نه ورکوم دې کې اغه نکاح رات کړ شرایط کړه نکاح ختم شو دویم کلام چې ویل دا عتب ټیک نه دی کنه عتب د پاره دوه شرایط متصل ویل هم او د اثبات او د نفي محلونه جدا کېدل هم ضروري دلته یو شرط شو یو نشو نه تب ټیک نشو کنه چې نشو ولکن اجیزه ب150 دا کلام مستأنف دی نوې کلام دی وای چې مولا د وینځ نکاح کوي دا خو ایجاب شو نو وس خو خاون څه ویلې دي قبول وکړان له
ان کې نکاح کې څه بکاري ایجاب او قبول دواړه صرف ایجاب را لې قبول بکې نشته چې نشته کلام بخت دا دویم کلام بلغ وشي اول رد شو نکاح او دویم لغو شو نکاح ختم شو نه پیږي نو مولوی صاحب داسې به وایي چې په لکن نه معنی عطف کله جایز کیږي کله چې اتساق وي اتساق به کله وي کله چې دویم کلام د اول کلام سره مربط وي یعنی متصل وي داسې به وایي دویم محل د نفي او د اثبات جدا جدا وي چې دلته پکې یو شرط شته متصل واله خو دویم نشته چې نشته عطف صحیح نشو چې نشو کلام مستأنف شو او کلام مستأنف کې صرف د مولا قول شو چې دی یو نیم سل پیدا نکاح د وینځ در کوم بل طرف قبول رانه وګورئ ولو انا امتن کشری وی وبنزا تزوج جنکای کړي و نفسا د خپل ځان بغیر اذن مولا بغیر د اجازه د مولا به 100 درهم بسل درهم وقال المولى ولا اجيز الاقداق د اجازه نور کوم 100 درهم بسل درهم ولكن اجيز ب 150 لیکن په 150 اجازه تر کوم متل الاقد وقت باطل شي ولئن الكلام غير متسق ځکه کلام چې دی غیر متسق دا متسق نه دلته ولنه د پیوسته خو دې کنه نو صرف په وسوالي باندې اتفاق نه راځي فإن نفي الإجازة ذکر نفي د اجازت و اثباتها او اثبات د اجازت بعینها چې لا يتحقق دا بعینها متحقق نشو دغه کنه عبارت یعنی په ځان محل هر یو د پاره ونه شو بلکې محل یو دی فكان قوله نشب قول د مولا لكن اجيزه چې دی دا خو اثباته دا خو اصل کې اثبات عقد دی بعد رد العقد بس دا نه چې عقد څه کړي رد کړي دی نو محل د دوړ یو شو رد کړي دی او ثابتې وكذلك لو قال لا اجيز ولكن اجيز ان زدتني 50 على المئة کدا سیملو نشم اجازه نه ورکو لیکن اجازه ورکو ما چې بری سلو کې ورسي 50 نور هم زیات کی دلته ټیک نه دی ولی ټیک نه دی مله چې عتب صحیح نه دی عتب ولنده صحیح اتساق نشته اتساق ولې نشته ځکه یو شته اتصال شته خودم راځي چې محل د نفي او د اثبات یو دی جدا جدا نه دی اما که یو وخت دی بیروي نه صحیح کوم پسلو به وي صحیح کوم خو 50 پکې ور راکی وكذلك لو قال لا اجيز ولكن اجيز لیکن جائز کوم ان زدتنی کې چریته زید کې په مہر کې 50 على المئات بچو پسلو يكون فسخا دلته هم دا فسخ د نکاشي ولعدم احتمال البيان دلته د بیان احتمال نشي نه عتب کې نه صحیح کیږي ولئن من شرط ذکر الشرط دا تب نه جو غال اتساق ولا اتساق او دلته اتساق نشته وینه شي بس